बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू टेक स्कूल नن چې زموږ کوم موضوع ده نو هغه د مفسدات د مفسدات په حواله سره نو په نړۍ کې به موږ تاسو سره دا شریکو چې په موږ کې داس کوم مفسدات دي مفسدات معنی یعنی حکم کارونه چې موږ کو په باندې چې کوم زموږ مزماتي راځي چې دغه مفسدات نن په جنو کچته کې په موږ کې تاسو د غلطیاں کوي او تاسو دا کارونه په موږ کې سرګت کیږي نو تاسو موږ چې کوم نه ماتيږي او تاسو موږ کوم نه انا قبليږي نو کچته تاسو دا خبرو پته نه نو راځي دا خبر نن تاسو خایو دا خبر یاد کو او چې دا غلطیاں بیا موږ خپل موږ کې نه کوو صحیح دا سینې چې کله موږ مسکو زمونږ کې دا غلطیاں نه کیږي نو شته کې زمونږ مسکو دا غلطیاں نه کیږي زمونږ مسکو کوم نه غن کیږي ځکه زمونږ به مات شوی دا خبره ده هندو سره او الله ناراضه ټیک ده اوس مثال سره خبره ډیسکس کوو چې زمونږ سره د مفسدات سود ټیک ده نو په اول نمبر باندې چې کوم خبره ده نو هغه دار په مسکو څه کول خبري کول قصدن آمدن کول لګي کول یا ډېر کول او چې تا به موږ کې خبرې وکړې استامو سره استامو ماس شو ټیک ده اول نمبر باندې دا خبره دویم نمبر چې کوم خبره ده نو هغه دارا په موږ کې چا څه کول سلام کول یعنی ته موږ باندې ولاړ یو څوک راشي ته السلام علیکم نو په موږ کې سلام کول سره کچته د کتاب السلام علیکم په موږ کې چاته وي استامو شو استامو ماس شو دریم نمبر چې کوم خبره هغه دارا چا ته سلام جواب ورکول یعنی ته جمعات کې په موږ باندې ولاړ او په دې کې کس راغی او سلام واچو چې السلام علیکم او ته موږ باندې ولاړ دوی چې وعلیکم السلام یا مثال کې کس دی هغه پرنجه وکړو هغه چې الحمدلله او ته هغه جواب ورکړي چې يرحمک الله نو دا قصه باندې کې صحیح ده څلورم نمبر باندې خبره دارا چې په خراب خبر باندې څه کول په خراب خبر باندې دا ویل ان لله و انا الیه راجعون دا الفاظ ویل یا مثال کې او کس راغی او هغه ته خوشحالي خبر وکړه او ته به وایې چې الحمدلله نو دا الفاظ به هم څه دا به مسکین وي که چېرته کې دغه وویل چا به غم ته واورېدو یعنی مثال کې او کس راغی ته ویل چې ستا نیکه مړلی او ته وایې چې ان لله و انا الیه راجعون یا مثال کې او کس راغی ته چې ستا زوی شوی یا بل سره خوشخبري درکړي او ته وایې چې الحمدلله سبحان الله او خوشحالېږي نو دا باندې پنځم نمبر باندې کوم خبره ده هغه دا ده د بیمارۍ په حالت کې اوف یا اوه ویل د افسوس کول فریاد کول لکه مثال کې د سپموز باندې ولاړې تا څه تکلیف دی او ته بیمار یا ته دا قصې کې شروع کړي نو دا باندې کې په موږ کې صحیح ده د خپل امام نه علاوه بل چاته په قرأت کې څه ورکول قرأت کې پته ورکول یعنی مثال کې ته په موږ باندې ولاړې ستا خوا ته بل څوک ولاړ او په موږ کې غلط شي او ته په موږ کې چې کوم نه پته ورکړي قرأت کې ولاړ قرأت کې غلط شو ته پته ورکړي نو دا باندې څه کې استاموس ماتېږي ټیک ده نو بل نمبر چې کوم خبر ها دارا قرآن شریف په کتلو سره لوستل یعنی مثال کې ته په موږ باندې ولاړې او قرآن مختزان ته خو دی نو دې څه باندې کې قرآن مخ ته نه دی قرآن چې ته تلاوت کې راغی نو سبا کې په یاد باندې بکې نو قرآن شریف ته په کتلو سره څه کېږي موږ ماتېږي اتم نمبر چې کوم خبر هغه دا عملی کثیر کول چې مثال کې ته په موږ باندې ولاړې او ته په کله یا ګیره ګره یا په ټوپې ښکته کې برکه یا په موږ کې ولاړې د اخو دي خو کې ګوره اکثر که خیال کړه په موږ چې ولاړې لکه څنګه نه موږ کې نو ته روانې ته به شکدا ماته ګورې لکه داسې به تاته ګورې دا چل به کې ګوري به نو دې دا شان چل به نه کوي صحیح ده نو عملی کثیر کول ګیرې ګرول ځان ګرول بډې ټیکول دا نستونې ټیکول دا په مخه نه کوي عملی کثیر دې ته ویل کېږي نو هم نمبر باندې خبره کو خوراک کول په موږ کې څه کول خوراک کول قصدن آمدن صحیح شو قصدن آمدن په موږ کې څه کول خوراک کول یعنی ته په موږ باندې ولاړې چنګم د خو ته چولې بار چوي یا بس خوراک کې داسې زونه باندې ټیک ده بل چې کوم خبره هغه دا 2 سپون مقدار باندې څه ګرځیدل په موږ کې څه ګل 2 سپون مقدار باندې ګرځیدل سره څه کی مزماتي ولسم نمبر باندې چې کوم خبره هغه دا د قبله نه سینه اړول دولسم نمبر چې کوم خبره ده هغه دا په پلیز زبانی څه کول سجده کول په پلیز زبانی یعنی مثال کې اوسه سره هغه اندر ته بابا انسه کې سجده کې نو دا څه شو ساموس پرې باندې ماتيږي مونږ اول دا خبره کړو په موږ کې څه فرض دي پاک ځای فرض دي اول خو به چې کله موږ کې نو سبا کې پاک ځای وګوري چې پاک ځای ته وګوري نو بیا دا غلطي سره نشي کېدای بهر حال بیا د صحیحات لاړي یا بل څه ته لاړي واځي ته موږ کې واځي سره پلید دي نو پر ځای باندې ستاموس نکېږي دا ماتيږي ټیک ده د لسم نمبر کوم خبر هغه دا د دړ یا د مصیبت په حالت کې داسې جړل چې ستانه سال پاس شي دا سرګن شي پرې باندې کې استاموس ماتېږي ټیک ده بل چې کوم خبر دا 16 نمبر باندې نو هغه دا چې په زور باندې څه کول په زور باندې خندل په زور خندل سره څه کې استاموس ماتي خو مونږ ګرنه صرف تاسو سره 14 پوینټس لري شریک نو که شته کې تاسو دا حرکتونه په خپل منځونو کې کوي نو تاسو منځونه چې کوم نه پرې خبر باندې دا مفسد کېږي دا ماتېږي نو کوشش دا وکړو چې اول دا مسائل زده کو یعنی د مفسدات سری یعنی ته موږ کې په موږ کې ستانه غلطي وشوه په موږ کې مثال کې تا چا سلام جواب ورکو نو تاسو موږ ما شو تر وځه پته نشي چې پرې باندې ما موږ ماتېږي کنه ماتېږي
نو اول څه وکړو اول دا بنیادي چې کوم مسایل اول کوشش راوکړو دا زده کړو او په دې باندې عمل وکړو چې زموږ موضوع څه شي دا صحیح جوړ شي. نو امید کوم چې تاسو به په دې باندې خوښ شئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره. د خدای په امان.